زي مصنف وحدت کار ډاکټر جلال زه جان حبیب صاحب ته یو مسیج ورکول غواړم. هغه دا چې جان حبیب صاحب زه دا منم چې ته یو قابل ترین انسان یې. د معاشرې اصلاح چې کله په بل طریقه باندې کېږي په نور ته نور خبرې ډېرې زیاتې دي. خو دا یو خبره تاسو ته کوم حبیب صاحب چې ما یقیني خبره کوم که تا له فشار نه دي ما له فشار وایي چې ستا خو یا مسا څوک تنظیم ځکه ته چې انسان څوک یادوي تا به خامې یادي چې ته د چا وایي ته زما سړی مې به ستا خیال نه یادوم. زه ته دا وایم چې حبیب صاحب چې ستا په کور کې به یو څو سړی پښتانه ناست دی هغه زموږ مطلب دا دی چې یو خوراکی وي تاسو مطلب دا دی چې لویانې دې موږ د خپل خدا تاسو دا وایم چې د خپل لوڼه او دا خپل ښځې په چا مه کم دی. دا د یو جزا ده یو سړی مثال بې غیرته او یو سړی اصل نو ته خو پښتو دی یو سړی بې پښتو دی نو تاسو له ځان نه دي پته چې په هغې په سره کې ځان واچوئ هغه تا ته کنځل کوي ته هغه ته کنځل کوي نو دا څونه بده خبره ده. دا به خامخا ستاسو کور والا ګول 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 زموږ د خاوند چې کوم دی نو په دې څونه مطلب دا دی په خدای خبر چې بدلون څونه څه کوي چې موږ په خلکو باندې کنځي د جان حبیب صاحب مهرباني وکړئ بس خپل حدود کې اوسئ مهرباني وکړئ نور طریقې سره اصلاح وکړئ بل طریقې سره اصلاح وکړئ د یو ټاپک باندې نه خلک چې دا دې داسې شته دی مطلب نو قوي خبرې د معاشرې کې شته د هغې پسې وګرځئ منشیاتو پسې وګرځئ ګلو پسې وګرځئ نور داسې مطلب ده خو مهرباني وکړه زه تا ته بحثیت د یو روح د یو مشر روح په حیثیت باندې تا ته خواست کوم چې دا خپلې خویندې میندې په چا مه کنځئ او بس هم دا یو پښتون سړی ښه په عزت کې خپل وخت تېروه او ته نور مطلب کاروبار ډک کړه. یقیني ده چې دا خبرې اورم تاسو چې کوم تاسو هغې ته کنځل کوئ هغه نو ستاسو هغې کې بیا څه پاتې شو تاسو خو مطلب دا دی پته لګي یو برابر شولې نو مهرباني وکړئ جان حبیب صاحب خواست ته بیان کوم چې دا شی چې کوم دا ټاپک ختم کړي ته ته بل شی راولګئ ډېره مهرباني السلام علیکم.